چې کله مونږ وایو چې مونږ په خپل خپو باندې ودرېږو، چې کله مونږ وایو چې یاره مونږ IMF ته کچکول ماتو، چې کله مونږ وایو چې پاکستان به د رڼاګانو ښار کېږي، چې کله مونږ وایو چې بجلي به راته ملاویږي، چې کله مونږ وایو چې ګیس به راته ملاویږي، کله مونږ وایو چې ارزان به راته ملاویږي، چې کله پاکستان حکومت راپاسي هغه وایي چې یاره دا هر څه به مونږ ټیک کوو او دا په ټیک کېدو شي، نو دغه قسمه خلک پکې راپاسي نه څه د سر پته لګي. اوس په یو سړی ناګانه پر فیسبوک باندې به راشي وروره بس خلک پوهوي چې بس همدې دی او د پسې حکومت چې دغه په 200 محاذونو باندې لګیا دی، خو سمو دهشتګردو سره په نښتې دی، دلته د سایبر دهشتګردو سره نښتې دی، دلته په ملک اندروني خلکو سره نښتې دی، هلته بار خلکو سره نښتې دی. نو دا ټول څیزونه چې دی لبخانه دا د دنیا په ټریډ باندې اثرانداز کېږي او پاکستان چې کله دا اواز کړی دی چې زه په خپلو خپو باندې ودرېږم، زه ښه کېږم، زه روانېږم، بس دا قسمه حالات ورسره روان دي. بالکل دغه خبرې هم د دې ملک د دې خلکو دپاره دي چې کوم ډیجیټل دهشتګرد دي هغه نن سبا دومره عام شوي د دغه ډیجیټل دهشتګرد چې دا پروپیګنډې کوي، دا غلطې خبرې کوي، دا مسخرې کوي. لکه BBC څه شی دی او BBC د چا نمایندګي کوي؟ BBC نن په فلسطین کې ظلم او بربریت کیږي او په هغې باندې خوشحالۍ کوي، او هغه BBC چې کومه ده دلته د مارنګ سره چې کومه ده کوم په بلوچستان کې چې هغه دهشتګردي کوي او کومه زیاتې د دغه قوم سره راغستې نه د هغې ملګرتیا کوي. بیا ناروې چې کومه ده، ناروې کې څو پیرې زموږ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاهۍ چې کوم دی نو دغې خلکو کړي دي، هغه خلک هم چې کوم دی نو راځي او د دغې مارنګ سره ولاړي. زه دلته دا خبره کوم چې ډېر خلکو په ذهن کې دا خبره ده چې یاره حکومت هم د هغوی سره ظلم کوي، هغوی ته خپل حقونه نه ورکوي او دې وخت کې بلوچستان چې کومه ده هغه پسمانده صوبه ده، د دې نه انکار نشته دی. خو د دې تپوس دی د بلوچستان د دغه سردارانو نو کی، د دې تپوس دی د بلوچستان د حکومت نو کی، د دې سره د پنجاب څه کار دی چې مارنګ راپاسي او پنجابي کس چې کوم دی هغه وژنه